سوات منګورې کې آل پارټیز کانفرنس کې مشرانو ویلي دي چې سیمه کې امن او امان خراب دی. تجاوزاتو په نوم د خلکو نه کاروبار اخیستل کیږي. حکومت په مالکن ډیویژن کې ټیکسونه لګولي دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې. سوات منګور امان کوټ کې د جمعیت علماء اسلام د سوري لاندې آل پارټیز کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د ضلعي ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، تجارتي اتحادیې مشرانو، چیمبر اف کامرس، ترانسپورټرانو، مدني فعالانو ګډون وکړو. مشرانو د سوات په مسلو تفصیلی ویناګانې وکړې. دوی ویل چې سوات کې یو ځل بیا بدامنۍ ته لاره جوړیږي، د تجاوزاتو په نوم کاروبارونه ورانیږي. نن هم په ډاګه باندې خلک ناست دي، شل کسانو، دېرش کسانو، څلوېښت کسانو په هره ډیرۍ باندې ناست دي. زمونږ ضلعي انتظامیه خبر ده، دې به کې اپریشن هم وکړو، څټزې مزې هم وکړې، بیا وایي چې موږ به کې ویشتلې هم وکړو، او بیا وایي چې هغه سړي چې دی نو موږ وایي چې سړي څه شو، وایي چې هغه غور ځان سره بوت چې دا کسان موږ ته د 200 فوټ خبره کوي چې د سوات د ریور بینک نه د کنارې نه به په 200 فوټ کې تاسو آبادي نه کوئ د دریای سوات په غاړه باندې. نو 200 فوټ دی د کم ځای نه اخلي، او چې 200 فوټ اخلي نو تاسو بیا په خپل باندې موږ د مشرانو تاسو چې کم ناسي تاسو په خپل باندې خبره باندې سوچ وکړئ چې په 200 فوټ کې دی موږ ته نه خو لګي نو په سوات پکې څومره تباہ کیږي. کانفرنس کې دا هم ویل شو چې حکومت په سیمه کې اضافي ټیکسونه لګوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي. دوی وایي چې حکومت د ولس مسلو ته پام نشته او جدا اجنډا لري. د عمل رهبر مشر امینم په دانه کردار ادا کوي. په دې ملک امن انصاف نشي راتله، دلته به تباہي او بربادي راځي. څنګه چې راغله منصوبه بندي، منصوبه ساز په دې کې روان دي چې د ملکن ډیویژن کې به دلته تباہي څنګه اپریشن به څنګه ټیکس دیو دا اناونس کړی دی چې صرف به په امپورټ باندې 10% یا غن نه دي. هغه چې مونږه کم په تفصیل باندې وکړو او پای کې کم کلاسز دي، نو پای کې دا چې هر سړی به ټیکس ورکوي. اینډ یوزر چې دی تاسو ټول چې نه تاسو ټول به ټیکس ورکوي. آل پارټیز کانفرنس کې اعلامیه جاری کړه شو چې پکې ویل شول کچري حکومت د علاقې مسلو حل کولو ته پام لرنه ونکړه نو ټول سیاسي ګوندونه او تجارتي اتحادیې به په لویه کچه احتجاج شروع کړي. آل پارټیز کانفرنس کې د حکومتي غړو سره په مسلو خبرې کول لپاره کمیټي هم جوړولو پریکړه وشوه. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.